د انډیا عرفان پټان وایي د ایشیا سیکنډ بیسټ ټیم افغانستان نه دی بلکې سریلانکا ده. تاسو دې باره کې څه وایئ؟ آیا سریلانکا بیسټ ټیم دی که افغانستان بیسټ ټیم دی؟ او عرفان پټان داسې ولې وایي؟ د خو دې نه مخکې د افغانستان په بریا باندې ډانسونه هم کړي دي، د خو دا هم ویلي دي چې افغانستان د ایشیا سیکنډ بیسټ ټیم دی، او اوس ناګهانه خبرې ولې بدلې کړې؟ تاسو دې باره کې څه وایئ؟ زما خپل ذاتي رایه دا ده چې سریلانکا نه د افغانستان ټیم چې کوم دی ډیر بهتر دی. ولی سریلانکا کله روته ده او افغانستان کله روته دی. افغانستان څنګه طریقې سره لوبه کوي او سریلانکا څنګه طریقې سره لوبه کوي، دواړو کې د ځمکې او اسمان فرق دی. افغانستان ټیم ته ډیر ښه دی. اوس عرفان پټان داسې ولې وایي؟ تاسو ځان سره یو خبره ذهن کې یاد ساتئ، دا زما خپل ذاتي رایه ده، که زه غلط یم تاسو را ټیک کولی هم شي، چې انډیا د ځان نه علاوه یو ټیم ته هم ښه نه وایي. خو هغه هر یو ټیم دی دوی به همیشه وایي دا سیکنډ بیسټ ټیم دی، دا سیکنډ بیسټ ټیم دی، یو ته هم فرسټ بیسټ ټیم نه وایي. ولې دوی غرور کوي؟ دوی وایي چې یو نو موږ یو بل نه یو. کو چېرې د افغانستان د انډیا سره لږ اختلافات رالل، کو د میچ دوران کې رالل یا د میچ نه اخوا دوران کې رالل، تاسو به د انډیا د رویو وینئ چې دوی د بل ټیم سره څنګه رویه اختیاروي، کو هغه پاکستاني، کو هغه افغانستاني، کو هغه سریلانکوي، د هر ټیم خلاف چې کوم دی دوی کوم هغه رویه وي، کوم هغه انداز وي، تا به حیران پاتې کېږي چې لکه دوی کوم قسم پالیسي اختیار کړې ده په دې نړۍ کې. په دې کرکټ باندې دوی یو قسمه بادشاهت چې کوم دی خبرې جوړول غواړي چې زموږ به څه وایو هغه قبلېږي، زموږ نه بغیر به څوک یو خبره نشي کولی او نه به قبلېږي. خیر تاسو دې باره کې څه وایئ؟ خپله رایه په کمنټس کې راکړئ. مهرباني.